د یو پیغمبر په زمانه کې بعضې کسان هغه پیغمبر سره ملاقات کړل او بعضې کتابونه لیکلي دي چې د پیغمبر موسی علیه السلام په لاره کې یو داسې کس باندې تېرېدل چې هغه فلسفي و. فلسفي نه مراد زما هغه کس دی چې څوک د عقل تابع وي، عقل محض، بس چې عقل ورته څه وایي هغې پسې ځي. هغه دې خلکو ته وایي چې تاسو ځئ نو دې پیغمبر نه یو سوال وکړئ که چېرې د هغې سوال جواب درکو ټیک نو دا پیغمبر دی او د دې جواب نه علاوه بل څوک دا جواب نشي درکولی. هغه خلک چې لاړو تپوس یې وکړو. سوال دا چې دا آسمان لینده شي، آسمان لینده جوړ شي، لینده، او دا څومره ونې چې ځنګلات چې دي په دنیا کې د دې نه غشي جوړ شي او مرمي الهی نخه چې کوم شی ویشتلی کېږي دا انسان وي، انسان په نخه دی او رامي ویشتونکی الله وي چې هغه په دې ټولو کائناتو باندې محیط دی او د هغه نه څه شی پټ نه دی. ویشتونکی الله وي، په نخه انسان وي، آسمان لینده وي. نو چې آسمان لینده شي نو د آسمان داسې په دې دنیا باندې په دې خلکو باندې داسې ګیر شي چې پورته ګوري آسمان دی، چې برخاته ته ګوري نو آسمان لمنې ښکاري، چې قبلې ته ګوري مغرب ته نو آسمان دی، قطب ته ګوري نو آسمان دی، سویل ته ګوري نو آسمان دی، نو هر طرف ته آسمان دی. نو چې دا لینده وي او غشي دا ټولې ونې او بوټي دې نه غشي جوړ شي او په نښه باندې انسان وي، د بچ کېدو څه صورت دی؟ پیغمبر جواب ورکړو چې بچ کېدل ډېر اسان دي. وایي څه؟ وایي کوم غش دی ویشتونکی ذات چې دی د هغه په جولۍ کې سر کېږي بیا به بچ شي. او تاسو به کتلی وي لینده، لیندې به دوه قسمه دي، یو د لرګي نه جوړه وه، د هغې په منځ کې به چې کوم دی نو د پلې تار و، هغې کې به غشي ویشته، اصل لینده هغه وه. یو نن سبا ماشومان پکې ګیټې کېږي وړي، نو موږ دې ته غولیل وایو، بعضې خلک ورته لینده وایي. دې نه مراد هغه لومړنی قسم د اسمان داسې هر طرف ته اسمان او غشي ویشتې کېږي او انسان په نښه انسان نشي بچ کېدی. او د بچ کېدو صورت دا دی چې د چا د طرف نه غشي ورېږي د هغه په جولۍ کې سر کېږي. تاسو کلاس کې لینده غشتي، نو زه چې لینده باندې څه شی ولم نو هغې ته کم از کم هغه نښه چې کوم شی زه ولم څه فاصله پکار ده چې زما نه هغه په یو فاصلې دې ځای کې چې وي زما جولۍ کې چې نو زه په لینده نشم ویشتی، په څوکې وهلی شم، په لینده یې نشم ویشتی په غشي، ځکه چې په هغې کې راښکل وي، یو لاس مخکې لاړ شي یو لاس په شا لاړ شي، چې غشی راکاږي نو هله غشی رسي. که دلته یې وایي نو داسې به یې وایي لکه ډنډه باندې چې والی کړي، نو هغه په غشي ویشتل نه شو. نو دا عقلي دلیل. نو پیغمبر دا جواب وکړي دا د الله پیغمبر دی. آفات او بلیات چې راځي دا د الله جل شانه له طرفه راځي، یعنې د دې خالق الله دی. څومره مسایل تکالیف چې راځي د دې خالق الله دی، جوړونکی الله. البته د دې اسباب مختلف کېدای شي او الله نه غواړي په خپل بندګانو باندې ظلم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے ہو اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اس کا شکر ادا کرتے ہو تو تمہیں عذاب دے کر اس کا فائدہ کیا ہے, یعنی وہ تمہیں عذاب نہیں دیتا. جب تم ایمان لاتے ہو اللہ کا شکر. اللہ پاک ډېر رحیم او رحمان دی, مهربان دی خپل مخلوق. دا رحم دا او یوم میندو نسیوا ده, د سلو میندو نسیوا ده. هغه غواړي چې دا انسان او دا بنده زما بچ شي